أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون دینه مخکې چې کوم تفسیر ذکر شو، کوم بحث ذکر شو د الف لام میم نواله او هم المفلحون پورې، دا د مسلمانانو او د مؤمنانو او د متقیانو صفتونه او د هغوی هغه شان ذکر شو. د نیکو خلکو باس هغه ذکر شو چې کله دغه نیکان په دغې طریقو باندې عمل وکړي، دا خلک کامیاب خلک دي او دا فلاح موندونکي خلک دي. اوس د دې نه پس قرآن کریم د هغه خلکو بحث کوي چې کم خلک کافران دي او کم خلک کفر کوي، عناد کوي او اسلام قرآن نه مني. د هغوی په باره کې دا 15 آیاتونه چې ورپسې کوم را روان دي، ټول په دې کې د کافرانو د منافقانو بحث دی. د اوسه پورې مسلمانانو ذکر چې وشو، الله مسلمانان مخکې کړل، د هغوی صفت یې مخکې کړو. اوس د کافرانو ذکر شروع شو. د مسلمانانو لپاره خوشخبري ده، د کافرانو لپاره هغه خراب خبر دی، یاره او عذابونه دي. ان الذین بشکا هغه کسان کفرو چې هغوی انکار کوي، کفرو چې هغه کافران دي، سواء برابر خبره ده او سمه خبره ده، علیهم په دوی باندې، علیهم د دوی دپاره. اانذرتهم ای پیغمبره کته دا خلک یاره، ام لم تنذرهم یا دو نه یاره، لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. د دې آیات تفسیر داسې دی ان الذين بشکا کسان کفرو چې کافران دي، نو الله پاک ذکر کوي، الله پاک فرمایي په قرآن کریم کې دا چې سواء برابر خبره ده. ای پیغمبر کته دوی یاره او کنه یاره، دوی ایمان نه راوړي. نو کفر څه ته وایي؟ کفر په اصل معنی کې دی پټولو ده. د کفر معنی ده پټول، ستور معنی ده. ان الذين ستروا سواء علیهم، هغه خلک چې هغوی پټوي. څه پټوي؟ حق پټوي. ځکه چې الله پاک فرمایي یعرفون کما یعرفون ابناءهم، دا کافران، دا یهودیان، دا زموږ د پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم داسې پیژني لکه څنګه چې خپل بچي پیژني. او یو صحابي به دا فرمایله چې کله مسلمان شو، وی موږ به په خپل بچو کې دا شک کولی شو، موږ به د پیغمبر کې شک نه شو کولی، دا پیغمبر حق نه دی، ځکه په دې کې ټول صفات موجود دي، دا حق پیغمبر دی. خو کفارو دا خلک انکار کوي. انکار ولې کوي؟ د څه په بنیاد کوي؟ د ضد او د عناد او د بغض او د حسد او د کینې په وجه باندې انکار کوي. ښه ورته پته ده چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی، مونږ ته راغلی دی، زمونږ د قوم نه دی، خو بیا هم ته انکار کوي. انکار دی وجې نه کوي چې ضد او عناد راغستی دي. دا پیغمبر په یهودیانو کې ولې نه راتله؟ دا پیغمبر داس جوړېده، موږ ولې نه جوړېدو؟ ابو جهل به ویل چې ته پیغمبر خو جوړولی، زه ولې نه جوړولم؟ زه د ټول مکې مشر یم، کافرانو کې مشر وم. نو دا خو د الله خوښه ده. او دویم دا چې د یهودیانو به ضد کو،
ځکه د نبي علیه السلام مبارک د راتلو نه مخکې به د یهودیان چې څومره دي که نه هغه په بنو اسحاقو کې دي. دا اسرائیل او دا د یعقوب علیه السلام چې کوم اولاد دی په هغې کې دا په هغې کې راغلي دي. یو اسحاق علیه السلام یو اسماعیل علیه السلام، دا د ابراهیم علیه السلام اولادو. ابراهیم علیه السلام 2 بچي، یو اسحاق علیه السلام یو اسماعیل علیه السلام. دا څومره پیغمبران چې راغلي د ابراهیم علیه السلام نه پس هغه د اسحاق علیه السلام په قوم کې راغلي دي، په بني اسرائیلو کې راغلي دي. او صرف دا یو زموږ د پیغمبر دی نبی علیه السلام چې دا په بني اسماعیلو کې راغلی دی، د اسماعیل علیه السلام په قوم کې راغلی دی، په هغې کې بل پیغمبر نه و راغلی. نو د دوی به جګړه وه چې پیغمبران ټول زمونږ په قوم کې راغلي دي او اخري پیغمبر هم زموږ په قوم کې راځي، یهودیانو به وي بني اسرائیل. نو چې کله نبی علیه السلام د بنو اسماعیلو کې راغی، بنو هاشمو کې، نو دوی نه دا موږ نه منو، دا په بنو اسحاق دا زموږ په دې قوم کې ولې رانغی. نو بس صرف ضد او عناد دغې راغستي وو چې یا موږ ولې نه مشران کولو الله پاک دې مشر کوو، دې پیغمبر را لېږو. دویم دا چې دی زموږ په قوم کې ولې نه راغلی، دی په بنو اسماعیلو کې راغی، اسماعیل علیه السلام د هغو په قوم کې ولې راغی. او کفارو خپله معنا د پټول، نو دوی حق پټ کړی دی، دوی حق نه انکار کوي، حق له لته ورکوي او باطل قبلوي، یعنې حق پټوي او باطل چې دا قبلوي، ځکه دا کافران دي او دوی کفر انکار کوي. سواء برابره خبره ده. نبی علیه السلام ته الله فرمایي چې ای پیغمبره برابره خبره ده علیهم د دوی دپاره، دې کافرانو دپاره، که ته دوی یری او که نه یری دوی ایمان نه راوړي. دی نو داسې معلومیږي چې د دوی په نصیب کې هسې ایمان اړو شته دی نو، یا دا دې معلومیږي چې یاره ټول کافران ایمان نه راوړي، لکه دعوت تبلیغ کار به سره دوی ته مونږ کوو نه. د دې نه مراد بعضې کافران دي چې هغه د الله په علم کې د هغوی اخره خاتمه په کفر باندې ده. د هغوی باره کې الله فرمایي چې دغه خلک ته یری او که نه یری دوی ایمان نه راوړي. دلته بیا دا سوال پیدا کېږي چې دی که یری او که نه یری دوی ایمان نه راوړي، نو بیا د نبي علیه السلام دعوت تبلیغ ورته ولیکئ چې ښه ورته پته ده دا سړی د اخر خاتمه په کفر ده، بیا ورته تبلیغ ولیکئ، بیا ولې مسلمانان. او دویم دا چې د دغې کافرانو کې دنیا خلک مسلمانان شوی دی، هغوی صحابه جوړ شوي دي. دا څه مطلب شو؟ نو مطلب دا دی ان الذین کفروا، بېشکه هغه کسان چې کفرو چې کافران دي سواء برابر، نو برابر خبره ده د بعضې کافران په دې کې دي، بعضې چې هغوی دا کفر په دومره سختۍ سره نیولی وي که نه دومره پکې سخت شوي دي، سخت شوي چې بالکل اسلام د سره راوړي نه. یو د الله په علم کې د هغوی په تقدیر کې د سره اسلام شته دی. نو بیا دا سوال پیدا کېږي چې ولې دا خو بیا دوم محتاج نه دي که نه، دا خو الله چې دی د دوی په تقدیر کې اسلام لیکلی نه دی، د دوی که ایمان نه راوړي په دې خو الله بیا دوی نه رانیسي، ځکه دوی په تقدیر کې اسلام شته دی. نو د هغې مطلب دا دی ګوره الله پاک چې دی دوی له اختیار ورکړی دی، موږ ته اختیار راکړی دی، نه مې اختیار راکړی دی که ته په اسلام په لارې باندې ځې او که د کفر په لاره ځې، خوښه ستا ده. ځکه کل مولود علی فطرة الاسلام، هر ماشوم چې پیدا کېږي که نه هغه د اسلام په فطرت باندې پیدا کېږي. بیا د هغه مور او پلار چې که څنګه تربیت پرې وکړي، که یهودي غټې، که نصراني غټې، که مسلمانې غټې، هغه بیا د هغو خوښه ده. نور هر ماشوم د اسلام نو دا کافران چې دي دوی ته ښه د اسلام پیښ شو، ښه ورته د نبي علیه السلام چې راغی چې دا حق پیغمبر دی، دوی ته بیا هم انکار وکړو، زد یې وکړو. نو دا داسې مثالونه دي لکه یو مشر، یو مالک، یو خپل یو لاندې ماتحت له پیسې ورکوي چې یاره دا روپۍ والا درسره خرچې شوې، او دی ځي مثلا زه به یم چې لکه 1 درهم والا ورکوي، او دی سهار ځي دا درهم 2 درهم ورکوي، دی ځي دا 1 درهم چې دی کته سیند ته ولي، دی ورته چې دا درهم سیند ته مه واله، دا ځان سره ږده، ستا د خرچې پیسې دي. دی 1 درهم ځان سره ږدي او بل سیند ته ولي، هغه ورته وایي چې دا درهم مه واله، که نه بیا در نه در کوم پیسې ګورئ، څو ورځې دا کار دی وکړي چې هغه بیا خپلې پیسې بندي کړه، که نه در کوم پیسې. دغه شان الله پاک چې دی دا کافران دوی ته وایي دا کار داسې مه کوئ، که نه داسې به م کومه، لکه انکار مه کوئ، د پیغمبر پر ټوغې مه کوئ، په دې کتاب پر ټوغې مه کوئ، نو بیا هم کوي. د پیغمبر سره ضد او عناد مه کوئ. دا ما رالیږلی زما خوښه ده، که په بني اسحاق کې رالیږم او که په بني اسماعیلو کې رالیږم، او که تاسو نه کشر دی او که مشر دی، که په هر قوم کې چې راغلی، خو ما در لیږلی دی تاسو ته، زما طرف نه استازی، تاسو د خبره ومنئ. دوی بیا هم نه منله،
د هغې پس د هغې نه پې الله مهر ولګو دوی په زړونو باندې ابو جهل او عتبه او دا غټ غټ کافران چې تاسو نومونه اورئ که نه همدغه دې مراد دي الله پې مهر ولګو چې ای پیغمبره نبي علیه السلام به بیا هم تلو ګوره دې کې الله وایي سواء برابره خبره د علیهم د دوی دپاره برابره لکه دا نه چې علیکه ستا دپاره برابره خبره ده که ته د یارۍ وکړې بلکې الله پاک اشاره د قوم ته کوي د قوم دپاره خبره برابره ده که ته دا یارۍ وکړې د ایمان نه راوړي په دې کې د نبي علیه السلام هېڅ دغه نشته بلکې نبي علیه السلام شان نور هم دی ته ورته خپل تبلیغ کار کوه ستا به درجه وچوتېږي او دوی په تقدیر کې هم ایمان نشته بل انذرتهم که ته یارۍ وکړې نه یارۍ نه کومه یاره مراد ده د دې نه هغه یاره مراد ده ځکه چې د پیغمبر صفت یو نذیر دی نذیرا بشیرا نذیر ماره یاره ورکوونکی یرې سړی د مخکې حالاتو نه یارۍ چې ورده کار مه کوه وروسته عذابونه دي وروسته مصیبتونه دي لړه ماران دي ماران دي لکه یاره په دوه قسمه ده یو تاسو خیال کړی یو مور او پلار چې دی که نه خپل بچی یارۍ بچی دا کار داسې مه کوه که نه داسې به سره وشي او داسې دی بار ته مه وځه شپې او د لړمانان یو سپي دی او داسې لکه یارۍ هغه دا مقصد نه چې د ماشوم نه تکلیف ورکوي خو د ماشوم داسې یارۍ چې د ماشوم ته څه ضرر ونه رسي لکه په دې داسې یارۍ یو یارول د ظالم وي لکه ظالم چې کله مظلوم یارۍ لکه مثلا ډاکو چې په کله پیش شي ډاکو وغیره غل هغه ته یارۍ دا کار وکړه که نه ولم دی دا کار وکړه دا اوس بل شان یاره ده دا اوس هغه یاره ده چې دا خطرناک دې ته نظیر نه شي ویلی دې ته دغه انذار نه شي ویلی او انذار دې دا چې کومه یاره دی ته نظیر ویلی شي نظیر هغه یاره ته ویلی شي چې د شفقت وي د شفقت او د مهربانۍ یاره وي لکه ته په یو کس باندې خفه کېږي هغه ته دمکي لکه ماشوم خپل ماشوم سره څنګه یاری لکه دا کار دې څه مه کوه ولې څه به سره وکړم دا په زړه کې خو دا نه چې به دې څه کومه هسې داسې یاری چې دا کار دې څه ونه کړي نو نبي علیه السلام د شفقت خاوند و هغه د رحم خاوند و هغه به د کافرانو چې هم یارول داسې به نه یارول دا به بلکې د شفقت په درجه کې به یارول لکه سړی چې خپل ماشوم یاری تاسو دا کار مه کوئ کفر مخ ته یاروئ اسلام قبول کوئ که نه وروسته بیا لړمانان دي او ماران دي او سخت دي او اور دي او تکلیفونه دي په دې درجه کې به یارو داسې دمکي به یې نه ورکوله او یاره هم به دوه قسمه ده نو دغې ته نظیر ویلی شي کوم چې شفقت یاروي دې ته دا د انبیاو صفت دی او انبیاو ته میلاو شوی دی د هغوی لقب دی او صفت دی انذرتهم ای پیغمبره که تیاری دوی لره چا لره دې کافرانو لره په کم کافرانو باندې چې الله پاک مهر واله دی د الله په تقدیر کې او د الله په علم کې دغه کافران به دنیا نه کافران ځي او دوی په تقدیر کې اسلام نشي د هغوی دپاره الله وایي لکه بعضې کافران ته مراد دی ټول دې نه دي مراد دا کوم چې مخکې موږ دا خبرې ذکر کړې د سورې بقرې نه نو مسلمانان چې دا په دوه قسمه دي یو مؤمنان دي یو متقیان دي دغه شان دلته دا کافرانو په دوه قسمه دي یو هغه کافران چې هغه ښکاره انکار کوي ښکاره انکار کوي چې مونږ اسلام نه قبلوو مونږ یو بس په خپل دین باندې یو ښکاره دویم دي هغه منافقان دي چې هغه څه د فریب او دوکه ورکوي او څه د ملامتیا د وجې نه یا په زړه کې څه یاره مخصوصه یا څه هسې عام چې خلک به څه پیغور براره کوي د هغې د وجې نه څه وایي وایي مونږ ایمان راوړی دی چې کله د مسلمانانو په ډله کې کښېني وي مونږ مسلمانان یو او چې کله د کافرانو سره وده شي مونږ ستاسو ملګري یو ستاسو سره یو ستاسو په دین کې شامل یو مونږ هغو له دوکه ورکوو نو د کافرانو په دوه قسمه دي یو ښکاره کل عام انکار کوي یو پټ په زړه کې انکار کوي دوه قسمه کافران شو دوه قسمه مسلمانان شو یو متقیان یو مؤمنان عام مسلمانان او متقیان چې خاص الله د نږدې خلک اولیاء کرام انبیاء کرام د متقیان نږدې خلک چې څومره الله ته په درجه کې په قربت کې په ځای کې نږدې په ښه عمل کې حسني نو نبی علیه السلام ته الله فرمایي چې ای پیغمبره که ته دا کافران یارې او که نه یارې دوی ایمان نه راوړي نبی علیه السلام بیا هم دعوت ورکو دغه ابو جهل دغه ابو طالب دغه ټول بیا هم دعوت ورکړی با د مرګ پورې دعوت ورکړی دی په دې کې د نبی علیه السلام شان بوچو دی د شان چې ګوره د دوی په تقدیر کې ایمان نشته خو بیا ورته بیا دعوت ورکوي که ځکه چې تقدیر الله قبول کړي او دا بدل کړي الله پاک او دوی چې ته ایمان راوړي دون نبی اسلام شفقت د نبی علیه السلام په درجې بلندېدی خو د هغو پې هېڅ د هغوی اثر نه کوو انذرتهم که ته دوی یارې که نه یارې ام لم تنذرهم او که نه یارې دوی لره دوی ایمان نه راوړي لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي اولئک دغه کسان علی مسلمانان علی هدن دو په هدایت باندې دي من ربهم د خپل رب د طرف نه اولئک او دغه کسان هم المفلحون دوی کامیابي حاصلونکي دي
ان الذين بشک هغه کسانو کفرو چې هغوی کافران دي کفر یې کړی دی انکار کوي باقاعده انکار کوي چې موږ نه قبلو سواء برابر خبره ده پیغمبره علیهم په دوی باندې یا د دوی دپاره انذرتهم که ته یېرې دوی لره ام لم تنذرهم یا نه یېرې دوی لره لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي که ته ورته وایې چې دا وروسته سختۍ دی او دوزخ دی او قیامت دی او پل صراط دی ته ورته هسې وایې نو دوی دغه که ته یېرې او که نه یېرې دوی ایمان نه راوړي که په رضا ورته هم ایمان نه راوړي که ته ورته داسې په خپل خواږه خوله هم رضا ایمان نه راوړي او که ته یېرې هم ایمان نه راوړي دا ولې چې الله پاک د دوی مخې ته بیا آیتونه را روان دي انشاءالله چې د الله پاک د دوی په زړونو باندې مهر وارې دی مهر یې ولې وارې د هغې بیا په خپل درجه کې د هغې بیا دغه راځي انشاءالله بیا ووایو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين برحمتك.